علامہ ناصر الدین البیضاوی زمونږ په شپږمې درجه کې مدرسو کې په اومه درجه کې یو تفسیر ملاویږي پڑھاویږي صرف سورہ بقرہ ده نور تفسیر نایاب ده علامہ ناصر الدین البیضاوی رحمت اللہ علیہ لیکل ہے انتہائی مشکل ترین کتاب دے عربی کی ہر عالم نشی ویلے دومره خوش کتاب دے دا د څنګه ولیکلو د دغه سړي د مازغو د رګ بیماری و دلته مازغو رګ بیا وینه چلاو پرې خو بیا بچا په بلیډ باندې کټ کو دا وینه بچراوه ته بیا بده ټیک شو خو نه خزوه نه بال بچو یوازې په کور کې اوسېدو بوډا سړی ضعیف العمر بس پدې کې یو ورځ دا بیماری ته پیراغله بدن حرکت پرې خو دک سے پروتو بےهوشی نه کمزوری شو درې سلور ورځو بعد ګر گاون کې پته ولګه چې مولوی صاحب نخکاری خلک ورته وړدل کور ته او سګوري چې دا خو نن سوی مورز دی وفات شوی دی بالکل سان علی غسل ورکړو کفن ورله برابر کړو په قبر کې کېخو چې په قبر کې کېخو دلته الله تعالی سترګې کولاو کړي आवाज په باندې کېږي صاحب خوځم په قبر کې پروت دی په قبر ته څنګه راغم بس خلکو دا سمجھاو کړي چې ته مړ شوی او لارې سره خخ کړای چې سبا سحر شي اوس شپه دې بیا आवाज وکړه بیا به دې څوک وباسي وې ته څوک وې زه تر سره په قبر کې یم وې بیا ته څنګه ما وینې وې زه تا وینم وې تا ته څنګه پته دې چې شپه دې وې ما ته دوه ډیوې په قبر کې لګي یو ورځ لګي یو شپې لګي شپې چې کومه ډیوه لګي هغه سره وي ورځ چې کومه لګي هغه زیړ رنگ والا وي اوس چې کومه ډیوه ماته لګېدلې ده اسره لګېدلې ده وې دا راته ووایه دا دومره یو عام سړی دا دومره فضیلت دا دومره مقام دا دومره اهمیت ته کم ځینه حاصل کړو چې ته ما هم وینې ما سره خبرې هم کیا او مړای او تا ته دا هم پته لګي چې تیاره دی یا رڼا دی اوس ورځ دی یا شپه دی و یاره چې نور عمل مې نو واورې دې ځینه واورې او په دې زړه ګل دسته کې ځای ورکړي کمل افاظ ورته ووې وایي ما به په دنیا کې سهار روزانه سوره یاسین تلاوت کولو او ماسخوتن به مې روزانه سوره ملک تبارک الذی تلاوت کولو بس چې کله راسه مړ شوم الله د قرآن تلاوت په برکت سره په فیض سره په ما دا انعام قبر کې کړی ده سبحان الله دا وایي چې یا رب ته خو بس اوس یو ځل سحر راولې چې سحر شي بیا به پته ولګي چې زه قرآن څنګه تفسیر لیکم بس سحر شو آواز یې وکړو خلک تېرېده چې وې کیندلو راوې باسلو سړی ژوندی و بیا کېنستو قرآن یو تفسیر یې ولیکلو تفسیر المعالم التنزیل المعالم التنزیل دے تفسیر نوم دے او په تفسیر بیضاوی سره مشهور دے علامہ ناصر الدین دومره خوش کتاب لیکلای دے دومره مشکل کتاب لیکلای چې هر سړی په پوهیږي نه نو ما عزت مندو قدر مندو قرآن سره چې چا هم نزدېکت حاصل کړو هغه مقام ولدي نیکانو سره چې چا هم نزدېکت حاصل کړو هغه مقام ولدي قرآن کې سورہ یوسف سورہ کہف کې الله تبارک و تعالی فرمای وکلب باسط ذراعه بالوسید اصحاب کہف غار کې دنه پراته دي ملګری او سپیچ دے په سوکاټ باندې غار مخه تخپی وګدې کړی دي او دا خو الله کلام دے په دې کې خو احکام کې دل پکار دي په دې کې خو لشیزونه نه منع پکار دي قرآن کې الله د سپیو ذکر سره پارا کوي سپیو ذکر سره پارا کوي چې فرمایي وکلب باسط ذراعه بالوسید سپی غار مخه ته پروت دي او خپل خپي وګدې کړی دي قطمیر د دې سپینو متفسیر ساوی لیکلی دي چې څوک هم په کتاب باندې یا شیز باندې قطمیر نو مولیکي دا شیز بیان ورکیږي دې سپی ذکر الله ولې وکړو فرمایي دا ځکه قرآن مونږ ته اشاره راکړي چې 10 پایل ساتنا څه شی دی سپی دی خو چې کله الله دوستانو سره نسبت راغی نو الله رب کریم په د باندې مهربان شو په قرآن کې د ذکر وکړو سبحان الله تفسیر جلالین لیکلی دي سلور انعامونه الله په اصحاب کهف وکړو 309 کاله الله رب کریم دوی ته خوب شانته خوب ورکړلو
دا سپي ته هم ورکړو. فرشتو ډیوټي ولګوله، هر شپږو میاشتو نه پس په فرشتې راتلې، دوی بیا اوړول را اوړول. دا سپی غار مخې ته بارانو ته هواګانو ته یخ ګرمۍ ته پروت ته، دی بیا هم اوړولو را اوړولو. 309 کالو نه بعد چې کله اصحاب کهف په غار کې را پاسېدو، سپی هم را پاسېدو، خپل غوږونه اړه کول ویښ شو. او څلورم انعام دا دی چې کله دا اصحاب کهف ملګري جنت ته دننه کېږي، دا سپی چې دی دا به هم د بني اسرائیلو یو ملاو بلعم باوره د هغه په شکل کې به الله رب کریم جنت ته دننه کوي. څه شی وکړو؟ نیکانو سره نسبت راغی. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند. نیکو خلقو صحبت بده نیکی او بدو خلقو صحبت بده بد کی. بس تاسو ته ما په اخر کې دا خواسته خپل بچو باندې قرآن وایو، دنیا هم وایو، دنیا تعلیم هم په کوي، قرآن صحیح زده کړه ورکړي، صحیح کاری ته کې خپل لونو باندې صحیح قرآن زده کړي، په خپل زامنو په خپل رور باندې. دنیا به ختم شي ما عزت مندو، خو الله کلام تذکره به باقی وي، الله کلام به باقی وي. بس د کلام سره صرف پروژه کې نه، هر وخت یو ربط او یو تعلق ساتل پکار دي. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.